بسم الله الرحمن الرحیم. روژې میاشته د یوې مهمې مسئلې طرف ته اشاره کوم. هغه دا دی چې کومه حامله ښځه وي، څه حاملې وي، امیدواره وي، که چیرې هغه روژه نشي ساتلی، روژه دې دپاره ضرر وي یا بچي دپاره روژه ضرر وي، نقصان لري، پوهېږي چې دا روژه ساتم بچي ته مو نقصان دی. دا دوه قسم ته دي. یو هغسې ښځه چې هغه اول میاشتې دی اوومې میاشتې پورې، اول نه اوومې میاشتې پورې کوم امید لري، هغه که چیرې پوهېږي چې دا روژه مو ضرر دی بچي دپاره، خیر دی روژه هغه ما ساتي، بعد کې دا صرف قضا وکړي، وروسته دا صرف د روژې قضا وکړي کافي دی. او کومه ښځه چې اتمې نهمې میاشتې کې اخري میاشتو کې دی امید هغه ته پکار دی چې که چیرې ضرر وي روژه ورته، ټیک نه دی روژه ورته بچي دپاره، نو هغه که روژه نه وساتي ټیک دی روژه ما ساتي، وروسته رمضان نه وروسته دا به قضا یا وکړي او مد به لنډ کړي، د دوه شیانو به دا وکړي. او بله هغسې ښځه چې هغه بچی شوی دی بچي ته شودې ورکوي، شودې څه که چیرې بچي ته ورکوي پوهېږي چې دا او زه روژه وساتم بچي ته مه ضرر دی، نو دې صورت کې دې دپاره حکم داسې دی چې دا پکار دی چې پړشمي یا ماښامه ښه طاقتور خوراکونه ښه خوراکونه پکار دی وکړي، شودې دي، خرما دی، مختلف شیونه دی هغه وخوري، پکار دی ته دا څه صلاحیت طاقت وکړي زیات شي شودو، مکورېځي بچي ته شودې ورکولی شي. اکثر ښځې داسې کوي اول درجې کې دا پکار دی، که نه کېږي مثلا شودې بیا نه پوره کېدی بچي خوراک ډېر کولو نه پوره کېږي، دویمه طریقه دا چې یوه داسې ښځه ورته پیدا وکړي چې هغه بچي ته شودې ورکړي دي والا بچي ته، هغه نه کېږي بیا به دا ورته شودې پیدا کوي، غوا دي، میږې، وزې شودې دي یا وچې شودې دي هغه ورته ورکوي بچي ته، څه نه څه خپلې شودې ورکوي څه دا ورکوي، یو که دې والا ورته بیخي نه پرېږدي نورې شودې ورکوي، او که چیرې بچي دپاره نقصاني نه وي، او که چیرې پوهېږي بچي دپاره نقصاني دي، بچی نه ورسه مړېږي یا بچی ورسه خرابېږي یا الټی کوي یا بچي باندې ښې نه رسي او هلته بچي دپاره ضرر دی، اوس دا پکار دی روژه وخوري، نو خیر دی روژه دا وخوري. دې صورت کې البته دا دی چې دا به قضا کوي دغه روژو او مد به لنډوي، کوړوی به هم لنډوي. په شودو والا ښځه اول خو پکار دی چې طاقتور خوراک وکړي چې بچي ته شودې پوره کېږي، که نه وي ښځه ورته ونیسي، که نه وي شودې بهر نه، که دا ټول ممکن نه و ضرر او هلته بچي ته شودې نه وي مسله جوړېږي، نو بیا دا روژه وخوري خو قضا بیا کوي، وروسته به مد یا لنډوي. اخري دې کې مسله دا دی چې کومه ښځه روژې میاشتې کې بچی دنیا ته راوغللو، بچی متولد شولو، بچی وشولو، هغه وجې نه څه روژې وخوړلې، وروسته دغو روژو صرف قضا دی، صرف قضا وکړي، مد و کوړوی نشته چې کومې روژې بچي پیدایش وجې نه خوړلې وي. پروردګار عالم د مو ټولو ته روژې میاشتې برکاتو نه بهرمند شولې توفیق نصیب کړي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.